بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه 22 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د الطلبه او د الصبر والا قانون دا بیانو. بعض صرفیانو دا قانون په دې نوم سره هم ذکر کړی دی، د صاد، ضاد، طا او د ضا والا قانون. او تدې قانون تعلق هم د باب افتعال د فا کلمې او د باب افتعال د تا سره دی. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد، ضاد، طا یا ضا واقع شي. کله چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تدې څلورو حروفو نه یو حرف واقع شي، خوا که هغه صاد وي، که ضاد وي، که طا وي او که ضا وي، نو د باب افتعال تا په طا سره بدلول دا واجب او ضروری دی. دا تدې قانون یو حصه وه. که د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تدې څلورو حرفونو نه کم یو حرف واقع شوی و، نو د ټولو نه لومبې د باب افتعال تا د په طا سره بدلول دا واجب او ضروری دی. اوس به تدې نه بعد مونږ ګورو چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تدې څلورو حرفونو نه کم یو حرف واقع شوی دی. کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې طا واقع شوی و، نو بیا صرف په دې کې یو صورت هغه جایز دی او هغه ادغام دی. د دې نه علاوه نور ټول صورتونه دا ناجایز دي. مثلا مونږ سره مثال جوړیږي تدې صورت ایتو طلبه د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې طا واقع شوی ده، نو د ټولو نه لومبې مونږ تا په طا سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو ایتو طلبه. نو اوس د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې طا واقع شوی ده، نو مونږ سره صرف یو صورت ویل دا ټیک دی او نور صورتونه ناجایز دي. او هغه یو صورت هغه د ادغام والا صورت دی چې دغه طا د مونږ په طا کې د ادغام کو، نو مونږ سره به د ایتو طلبه نه جوړ شي ایت طلبه. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضا واقع شوی وي، نو بیا په دې صورت کې درې صورتونه مونږ سره ویل دا جایز دي. یو اظهار او د دواړه طرف نه ادغام. مثلا ایذو تلما، ایذو تلما دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضا واقع شوی ده، نو د ټولو نه لومبې تای افتعال دا مونږ په طا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو ایذو طلما. اوس به تدې نه بعد مونږ ګورو چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې کم حرف واقع شوی دی. نو دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضا واقع شوی ده، نو مونږ ویل که ضا واقع شوی نو بیا پکې درې صورتونه جایز دي. اظهار یعنی بغیر د ادغام نه، او دغه ایذ تلمه چې مونږ داسې وایو ایذو طلمه یو صورت دا شو بغیر د ادغام نه. دویم صورت دا دی چې مونږ دغه ضا دا په طا سره بدل کو او طا بیا په طا کې ادغام کو، نو مونږ سره به د ایذو طلمه نه جوړ شي ایتو طلمه او بیا ایت طلمه. او دریم صورت دا دی چې مونږه دغه طا دا په ضا سره بدل کو او ضا بیا په ضا کې ادغام کو، او مونږه د ایذو طلمه نه وایو ایذ ظلمه. نو په دې کې د دواړو صورتونو نه ادغام کول دا ټیک دی د دواړه طرفونو نه. خوا که مونږه دا ضا طا کو او بیا طا په طا کې ادغام کو، یا مونږه طا ضا کو او ضا په ضا کې ادغام کو،
نو په دې صورت کې چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضوا واقع شوي نو موږ سره 3 صورتونه ویل جایز دي، اظهار یعنی بغیر د ادغام نه او د دواړه طرف نه ادغام کول. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد یا ضاد واقع شوي نو د ټولو نه لومبې خو به مونږه تای افتعال دا به مونږه په طوا سره بدل کو. نو اوس د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې که صاد واقع شوی یا ضاد واقع شوی نو مونږ سره په دې صورت کې صرف 2 صورتونه ټیک دي، یو بغیر د ادغام نه او د یو طرف نه ادغام کول. مثلا د صاد مثال مونږ سره دی ایسو تبارا بر وزن افتعالا. دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد واقع شوی دی نو د ټولو نه لومبې تای افتعال دا مونږه په طوا سره بدل کو او د دې په طوا سره بدلول دا واجب او ضروری دی. نو اوس مونږ سره جوړ شو ایس طوبارا، نو دا دغه سه ویلم ټیک دی یعنی بغیر د ادغام نه. او دویم په دې کې دا صورت جایز دی چې مونږه د یو طرف نه ادغام وکړو او دغه یو طرف نه ادغام دا دی چې مونږه دغه طوا دا په سواد سره بدل کو او بیا سواد دا په سواد کې ادغام کو. مونږه داسې وایو چې ایس سوابارا، خو د بل طرف نه ادغام کول دا ناجایز دی. واغه داسې چې مونږه سواد په طوا سره بدل کو او طوا بیا په طوا سره طوا بیا په طوا کې ادغام کو. مونږه داسې وایو چې ایت طوابارا، نو داسې ویل دا ټیک نه دی. او د ضاد مثال مونږ سره دا دی لکه ایزو تارابا، د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضاد واقع شوی دی نو تای افتعال دا مونږ په طوا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو ایزو توارابا. نو اوس په دې کې صرف 2 صورتونه جایز دي، یو اظهار یعنی بغیر د ادغام نه او دویم د یو طرف نه ادغام کول. نو یو صورت مونږ سره داسې ټیک دی چې دا لفظ مونږه داسې وایو ایزو توارابا، او دویم صورت دا دی چې دغه طوا دا مونږ په زواد سره بدل کو او بیا زواد په زواد کې ادغام کو. مونږه داسې وایو چې ایز زوارابا، لیکن داسې صورت مونږ سره ټیک نه دی چې دغه زواد دا مونږ په طوا سره بدل کو او بیا طوا په طوا کې مونږه ادغام کو او مونږه داسې وایو چې ایت توارابا. نو تدی قانون حاصل او خلاصه دا راوتله چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد، ضاد، طوا یا ضوا تدی سلورو حرفونو نه یو حرف واقع شوی نو تای افتعال په طوا سره بدلول واجب او ضروری دی. تدی نه بعد بیا مونږ ګورو چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تدی سلورو حرفونو نه کم یو حرف واقع شوی دی. کچری طوا واقع شوی نو بیا په دې کې صرف یو صورت جایز دی او هغه ادغام دی. او کچری ضوا واقع شوی نو بیا په دې کې 3 صورتونه جایز دي، اظهار او د دواړه طرف نه ادغام. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد یا ضاد واقع شوی وي نو په دې صورت کې مونږ سره 2 صورتونه جایز دي، یو اظهار یعنی بغیر د ادغام نه او د یو طرف نه ادغام کول یعنی دغه طوا په صاد سره بدلول او صاد په صاد کې ادغام کول، یا دغه طوا په ضاد سره بدلول او ضاد په ضاد کې ادغام کول دا ټیک دی. او دویم طرف نه ادغام کول دا مونږ سره ټیک نه دی چې مونږه داسې وکړو چې دغه صاد دا مونږ په طوا سره بدل کو یا ضاد دا مونږ په طوا سره بدل کو او بیا مونږه طوا په طوا کې ادغام کو. نو دا قانون دا هوبهو د مخکې قانون په شانت دی، البته صرف د الفاظو فرق دی. دی قانون کې د طوا متعلق چې کومې خبرې مونږ وکړې نو بعینه دغه خبرې په مخکې قانون کې دا مونږ په دال کې کړې وي چې په دال کې هم صرف یو صورت ټیک دی او هغه ادغام دی. او دلته مونږ په ضوا کې ویل چې 3 صورتونه جایز دي نو په هغې قانون کې دا خبره مونږ د ذال متعلق کړې وه چې په ذال کې 3 صورتونه جایز دي
اظهار او د دواړه طرف نه ادغام. او صاد ضاد دا دو زا بشانتی دي. الته مونږه په زا کې دا خبره کړې وه چې په زا کې دو صورتونه جایز دي، یو اظهار او د یو طرف نه ادغام. او په دې قانون کې دا خبره مونږه د صاد او د ضاد په باره کې وکړه چې په دې کې دو صورتونه جایز دي، اظهار او د یو طرف نه ادغام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.